ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مولوی صاحب زمونږ استاسو دویم نمبر بحث په مقدمه د علم الحدیث کې نه. نننی درس کې دوو خبرو ته به فکر کوئ. اوله خبره څوک چې انکار د حدیثو نه کوي نو د هغې دوه شبهې مې درته ویلې وې. درې شبهات به د هغوی ذکر کوم او هغوی ته به جواب کوم. دویم نمبر خبره حکم د خبر واحد او دریم دا چې خبر واحد دلیل ده کنه په دې باندې به یو څو دلایل وایو. دې سره به مو درس ختمیږي. خلاصه د بحث ته د که فکر مو کړی تاسو ته ما پرون ویلو داسې خلق دنیا کې پیدا دي چې د هر شي نه انکار کوي. د هر شي منکران شته. یو شی دی چې هغې ته مرګ وایي. د مرګ نه څوک انکار نه کوي. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. نو په هغه شیانو کې چې خلک ترې نه انکار کوي هغه احادیث رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی. منکران د حدیث دو قسم دي. ما تاسو ته وایي یوه ډله داسې ده چې د سر حدیث نه مني. هغه وایي قرآن کریم شته نو حدیث ته څه ضرورت دی. په هغې که فکر مو کړی درې قسمه دلایل مې درته ووایي چې دا قول د دوی صحیح نه ده بلکې حدیث ته ضرورت شته. دویمه ډله داسې ده چې دا مکار دي او چلباز دي. وایي چې حدیث خو موږ منو، د حدیثو نه موږ انکار نه کوو، خو دا موجوده احادیث دا قابل د منلو نه دي. ذکر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ او د کتابونو د حدیثو زمانہ ډیر لري ده. نو خلقو د ځان نه جوړ کړي دي او پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته منسوب کړي دي. پاکستان کې منیر شاکر وای دا د ایرانیانو کار دی او دا د خویزه خو حدیث نه منکر نه یم. زه حدیث منم خدا حدیثونه د قرآن کریم مخالف دي او دا دی او دا دی او دا دی او دا دی. دا مکاره ډله ده. ما تاسو ته وی اولنۍ ډله بې باکه ده او دا دویمه ډله مکاره ده. خو د دواړو مرجع یو دی. دواړه ګوره حدیث نه مني، صرف طریقه و عبارت بدلای. نو دا اول ډلې بحث مې درته کړو. دویمه ډله کې مې د دوی دوه شبهې درته ویلې وې. دوه شبهې. نن د هغې باقي درې شبهې درته وایم. ما تاسو ته وی دوی سره دلیل نشته، صرف شبهات او وسوسې دي. نو دریم نمبر شبهه دا ده وی ګوره احادیث موجوده احادیث موږ ځکه نه منو چې په دې کې اکثر احادیث آحاد دي او خبر واحد ظنی ده. تاسو ټول وایي چې خبر واحد ظنی ده. نو چې خبر واحد ظنی ده نو راځي د ځوان په باره کې به قرآن کریم وګورو.
اللہ تعالیٰ فرمائے ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. دا کافران تابعداری نه کوي، تش د ګمانونو کوي، او ګمان او ظن دا د حق نه هیڅ شی نه دفع کوي. نو د ګمان اتباع او د ظن اتباع دا خو د کافرانو د مشرکانو کارو. نو خبر واحد منلم د مشرکانو کار دی که دا ظنی دی، آحاد دی پکی کنه او کلک شبه د ګور. خو مولوی صاحب زه به درته یو نکته ووایم، او هغه دا ده یو سړي پاپړ بار کړي و. ښه پاپړ پیژنئ؟ او بل سړی ورته کوتک را خطاک، نو ټولې ورته مات کړ. ورته وی دا څه دي؟ وی که بل وار دی ورکه هېڅ نه دي. د دوی دا دلایل داسې پاپړ دي ښه دې ته چې د حق کوتک را پرېږدي بیا به هېڅ پیدا نه کړي. نو څومره کلک دلیل یې مونږ او تاسو ته ښکاري. وګوره خبر اکثر احادیث آحاد دي او خبر واحد صحیح ظنی وي، او د ظن اتباع خو د کافرانو کار دی. کیدای شي والا علم دی. څوک چې انکار د حدیث نه کوي نو دا دلیل وایي. خو کله کله زما زړه په دې خفه شي، زمونږ او ستاسو هغه ملګري چې انکار د فقه نه کوي، هغوی هم دا دلایل وایي. خپل دلایل نه دي، دلایل راغستی دي د منکرانو د حدیث نه. مونږ وایو والکه خپل اعتراض په فقه وکړه کنه، تا خو پردې سوال راپورته کو په منګه کې. نو مونږ او تاسو ته وایي څنګه د امام صاحب منئ؟ امام صاحب مجتهد دی او د مجتهد خبره ظني ده، کیدای شي دی. نو ستاسو ټوله فقه په ظن بنا ده. نو همدغه اعتراض د منکرینو د حدیث نو خو یو شی دی کنه. کم اعتراض چې هغوی کړه په حدیث باندې، همدغه اعتراض په فقه کوي. نو موږ وایو دواړه یې واورئ. زموږ جواب ته دواړه غوږ کېږدئ، منکران د حدیثو هم او منکران د فقه هم. جواب دا دی د دې نه داسې معلومیږي چې تاسو کتاب نه دی کتلی او سبق مو سم نه دی ویلی. د ځوان مو یوه معنا زده کړې ده. ځوان مولوی صاحب دوه معنی لري مشهوري. یو د ځوان معنا ده الکلام بلا دلیل، خبره کول بی دلیله، خبره کول اټکلن او تخمینا. دلیل د سره نشته او خبره کې اټکل جنگه، تخمین جنگه. کیدی شي داسې بشوي. دا معنا د ځوان ده لغتن. دویمه معنا د ځوان د ادراک د راجح. ګوره دا جواب چې کلک زده کوي نو ډیر کار به درته وکړي. بعضې خبرې ګورې قیمتي عرضه کې درته بیا نه پیدا کېږي. زمونږ پکې عمر ډیر شوی نو تجربه مو پکې ده، نو داسې تعبیر درته بیا بل ځای کې نه پیدا کېږي. دویمه معنا د ځوان ادراک د راجح. دلیل شته لیکن دلیل کې دو احتمال دي. یو احتمال د ثواب دی
بل احتمال د خطا دی. نو چې که احتمال د ثواب پکې راجح او داغه ادراک وشو دی ته ځوان وای، او هغه جانب مقابل چې مجروح دی ادراک د مجروح ته وهم وای. ځین کې مخبره کېناست هغه آیت کې چې راغلی دی ان یتبعون الا الظن، الته د ظن مراد اولنۍ معنا ده، بے دلیل خبره کول، تخمینا او اٹکالن. او محدثین چې وایي خبر واحد ظنی ده د دا دویمه معنا ده، ادراک د راجح معنا اتدا. آیت جدا شه ده هغه جدا معنا ده، دا جدا معنا ارزه کې خو یو معنا نه کړه. اصل کې احادیث دو قسم دي ښا، یو ته متواتر وای، دویم ته احاد وای. غټ اقسام دادي. متواتر هغه احادیث توای چې دو جهات نه لري، یو جهات د خطا او یو جهات د ثواب، دا سه دو جهات نه لري، بلکې یو جهات لري، جهات د ثواب. چون کې بل جهات مقابل نه لري، مقابله کی یو جهات دی یو طرف چاغه ثواب دی. پیږي نو راجح او مرجوح پکې نه، نو چې راجح او مرجوح پکې نه او صرف د ثواب طرف اشتا مقابل نه لري، نو خبر متواتر دا مفید دی د علم یقینی او قطعی، مقابل نه لري کنه. دویم د خبر واحد، خبر واحد دوا جهتون لري ښا، یو جهت د ثواب، دویم جهت د خطا. خو چې دې سړی ته موکتا دا واحد ته چې دا حدیث نقل کړي، د عادلم د ضابطم د حافظم د پرهیزګار او متقیم د ارسه برابر دي. نو چې موږ د تقوا ته او کته د علم ته د ضبط ته نه موږ وایو داسې سړی 98% خاوند د ثواب دی. 99% خدا بل جهاد چون کې سړی یو دی، محدث یو دی، انسان خدای کنه، ذهن خو کله کله کمزوری کوي کنه، نو کېدی نو دکې احتمال د خطا مشته، نو احتمال د خطا 2% ده، احتمال د ثواب 98% ده، احتمال د خطا 2% ده. نو زی جهاتین شک نشو، اوس 98 ډیر دی او که 2% ډیر دی، 98 ډیر دی، نو اوس راجح کم یو دی 98. نو چې 98 پکې راجح دی، تا د دې سړی حالتو کته دراوی د 98% ثواب طرف ته تله، نو راجح دراجح ادراک دیو که کنه، دغه دراجح ادراک تزون وای کنه. او غبل طرف چې 2% ده، نو داغه ادراک دی موکو، ناغه ته ادراک د مرجوح وای. ادراک د مرجوح نوم دی وهم. اوس موزین کی خبره کې نسی، نو دې کې کمزې کې دا خبره ده چې ان یتبعون الا الظن، خبره به دلیل کړي. دلته د ځوان دا معنا ده. دغه سه مولوی سه من د مجتهدین متعلق هم دا وای
امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله او امام شافعی رحمه الله، د دوی تقوا او د دوی پرهیزګاری او د دوی عدالت او ضبط او حافظه دا ډیر اعلی. منګ وایو د 98% مصاب ده او حق ته رسیدلی مصیب ده، خو چون کې یو ده او انسان ده نو احتمال د خطا هم پکې شته، احتمال د خطا 2% ده او احتمال د ثواب 98% ده. نو د دې ادراک مو کنه، دغه ادراک ته ځوان وای کنه. نو موږ وایو قول د مجتهد دا ځواني ده، قیاس ته مجتهد ځواني ده. دغه معنی ده د دې مجتهدینو د ثواب جهت کې چې کوم مقابل جهت ده چاغه ته احتمال د خطا وای هغه 2% ده. داغه ادراک مموکا نو هغه ادراک ته وهم وای، هغه ادراک د مرجوح ده. نو ادراک د راجح ته ځوان وای، ادراک د مرجوح ته سوای دی توهم وای. دلته د ځوان دغه معنا ده، ها د ځوان دغه معنا نه ده چې قول بلا دلیل زین کې مخبره کې نسته، دغه معنا ده کړه. مولوی سي ما ته یو سړی وي زمخ کې حنفي وما او له اوس غیر مقلد شوم ولی ودا زکا چې امام صاحب خو مجتهد ده او تاسو وای مجتهد کله خطا کیږي او کله حق ته رسیږي، نو احتمال د خطا پکې شته. نو زکه مې پرې خو دومره قمقل دي چې ادراک د مرجوح کوي او پاغه عمل کوي او راجح پرېږدي. نو مې بیا دې څه وکړه، وی بیا مې بخاری شریف وکتا او مسلم شریف او ترمذی شریف، نو داغه په حدیثو مې عمل وک. ما وی امام صاحب خود زکه پرې خو چې احتمال د خطا پکيو او پیغمبر علیه السلام انبیاء معصومین دي، امت معصوم نه ده. نو هغه د زکه پرې خو چې احتمال د خطا پکيو. نو امام بخاری رحمه الله او امام ترمذی رحمه الله او امام ابو داود والدا پیغمبرانو ویلنا ما احتمال د خطا پکيو کنه ویلې وو پکې. نو مې څنګه د دې په دې کتابونو عمل وک چا کې چې احتمال د خطا یې خو ته پرېږدې کنه. بیا په دې کتابونو کې چې کوم احادیث دي هغه کې چې کوم روات دي هغه سړی دي، نو احتمال د خطا پکې شته کنه، احتمال د خطا پکې شته. نو پاغې دې څنګه عمل وک؟ وی پاغې کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم احادیث ویلو، والکه حدیث خود درته سړی ویلی دي کې دي شي د رسول الله مبارک خبره درته کړي، کې دي شي خپل خبره کوي وایي چې دا د الله د پیغمبر خبره ده، احتمال د خطا پکې شته کنه. نو په حدیث بسنګ عمل کې نو مې ته چې بیا استدلال کې او بخاری شریف دی راواغست د ځان متعلق تسوای ته په دې تحقیق کې یقینا حق ته رسیدلې کې احتمال د خطا تا کې مشته او احتمال د خطا ما کې د نبی ځانم پرې ده کنه. چا کې چې احتمال د خطا یا خزان پرېږدي دې ته مقامات کې احمق منها بنقوای مقامات هم ویل کنه. یو سړی تیر شه او قمقل بنقین هغه دومره قمقلو چې ځان ته غاړه کې چولې و، چا ورته داول وی د ټولو خلکو یو سر ده او دو غوګونه دی او دوست غلط نشو پکې چې بنقه کم یو ده. یو ځل ویدو
او چای د سټ نغاړه کای را پورته کړه او خپل سټ کې را واچوله او راویخ کده ورته وی انت انا فمننا ته خزیمه خزسو کما نه دا قمقل دی ښا خلاصه دا د منګ وایو دواړو ډلو واورئ د ځوان دو معنی دي ښا یو د ځوان معنا ده خبره بې دلیله او دویم د ځوان معنا ده ادراک د راجح خبر واحد ته چې موږ ځواني وایو قول د مجتهد ته چې ځواني وایو دا دویمه معنا ده اوله نه ده دویمه معنا ادراک د راجح دراوی او د مجتهد په علم به اعتماد کې داغه په تقوا به اعتماد کې هغه سره به مینه ساتي دا ټول نظام د دین او د دنیا دا په اعتماد روان دی ګوره که د چا اعتمادي کار سم دی کني خراب دی د ټول اسلام خلاصه دوه خبرې دي یو ته محبت وای دویم ته اعتماد وای مولوی صاحب چې چا سره د مینه نه خبرې ته وګ دی د عوامو چې د مولا سره ورانه شي منظم ورپسې نه کوي مسلې هم نه وي ولکه مسلې خو صحیح کوي کنه وی پرېدا د محبت اولی کله چې محبت راغې به اعتماد می به خبره منی ګوره او چې دا دواړه شیونه د میز نه وته بس نظام ودرې ده کنه چې د بچی د پلار سره مینه نه او د پلار په خبره اعتماد نه کوي نو منی نه د شاګرد چې استاد سره محبت نه او د استاد په خبره اعتماد نه کوي منی خو سلسله دلته ختم شو کنه دغه وجه ده چې دوی اوله حمله په نسب کوي چې اعتمادم ختم کی او محبتم ختم کی او لونډه سونډه پاتې شي نه د پلار یو نه د استاد یو نه د پیری بزان لکه مرخیړي غوندې راختله ځکه غټول ته مشرکان وای زین کې مخابره کیناسه دا د دوی شبهه ده ها دویم نمبر من ورتوای والکا ټول احادیث خو احاد نه دی ګوره متواترم پکشتا مشهورم پکشتا ستاسو دعوه صدا موجوده ټول احادیث قابل عمل نه دي نو انکار د ټول احادیث نه کوي او دلیل بیا د خبر واحد وایي نو دلیل مخاص ته او دعوه معامه ده خاص دلیل د عام دعوی د پاره کار نه کوي زین کې مخابره کې راست راځه دا درې شبهه شوخه سلورم نمبر شبهه وای دا موجوده احادیث باندې موږ عمل نکو ولی وې دې کې تعارض ده یو حدیث ته بل سره معارض ده نو چې په یو حدیث عمل کې نو دا بل بیا پاتې کی او چې په بل کې نو بیا بل پاتې کی نو څنګه په عمل کو منګوای صوفي صاحب خبره واورا ستا دعوه د انکار د ټولو احادیثونه سوای موجوده احادیث قابل د عمل نه دي او دلیل کې تعارض پیش کړي نو ټولو احادیثو کې کله تعارض ده د کوم احادیثو تعلق چې د فضائل سره ده د آداب سره د رقاق سره د حشر او د نشر سره نو هغه کې خو تعارض نشته ته خو هغه نه مانی که تعارض ده نو یو سو احادیثو کې چې هغه د احکام متعلق دي کما حدیث چې د احکام متعلق دي نو مولوی سیم تعارض خو پاغه کې ده او ته انکار د ټولو احادیثو نه کې هر چې په احکامو کې تعارض ده نو هغه کې دریو خبرو ته فکر کوي
یو دا دی چې هغې کې تعارض نه حقیقتا بلکې تعارض وي صورتا خو حقیقی تعارض او صوری تعارض په منځ کې دوی فرق نشي کولی نو ځکه ترې نه کار خراب دی لکه ګوره حدیث کې راغلی دی قرآن کریم کې آیت راځي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا بېشکه مونځ په مسلمانانو باندې مؤمنانو باندې فرض کړی شوی دی په خپل خپل وخت اول ته حدیث کې راغلی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سفر کې د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې جمع کړي دواړه په یو وخت کې کړي ماښام او ماخوستن وګوره دا حدیث آیت مخالف دا تعارض حقیقی نه ده دا مولوی صاحب سوری ده دی په منځ کې فرق نشي کولی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مازیګر مونځ په ماسپخین کې نه دی کړی نه د ماسپخین مونځ په مازیګر کې کړی نه هر یوی په خپل وخت کړی خو ماسپخین را وروسته کړی دی او مازیګر یې مخکې کړی دی اخر الظهر وقدم العصر ماسپخین وروسته که او مازیګر یې مخې تک مثلا ماسپخین وخت ختمیږي په نن سبا تقریبا 4:30 بجې مثلا او ته 25 دقیقې د پاسه ماسپخین منځو کې په سفر کې نو کېږي پکې 2 رکعات چې څومره خیمو کې کله چې ته سلام وګرځې نو 4:30 نو بیا خو مازیګر شروع کېږي د ماسپخین او د مازیګر په منځ کې محمل وخت نشته ماسپخین ختم شي مازیګر شروع شي نو چې سلام واړه 4:30 بجې دي نو مازیګر وخت داخل شو او بیا د مازیګر منځو کې نو صورتن جمع ده که نه ده و حقیقتا ده څوک چې عالم بالاوقات یا خو معلومولی شي داسې ماښام منځو کې خو وروسته وکړې کله چې د ماښام د مونځ نه سلام وکړې او ساعت ته وګورې متصل ماخوستنی نو د ماخوستن او د ماښام په منځ کې محمل وخت کم یو دی نشته او ته د ماخوستن منځو کې نو صورتن خو جمع ښکاري خو حقیقتا کله جمع ده نو دا معارضه د قرآن سره راغله یا د نورو روایاتو سره نه دا خو ته نه پیږې جمع سوری او جمع حقیقی نه پیژنې دا زمونږ استاسو غیر مقلدین ملګري چې په سفر وځي ټول منځونه په یو ځای کې والکه قمقله غلط کار کې رسول الله مبارک جمع کړي و صورتن حقیقتا جمع خو بنده ده د قرآن کریم آیت ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا زه حج ته تلم چې واپس راتلو مدینه منوره ماسپخین منظم کا زمون معلم صاحب چو هغه غیر مقلد ودا د ماسپخین منځو د مازیګر بدواړه حکم ولی رسول الله مبارک په سفر کې دواړه جمع کړي دي ما ورته پاغه ته پويږي نه آیت ولې نه وای ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اول خلق په آیت عمل کوي په حدیث عمل کوي په آیت عمل کوي مې پاغه ته پويږي نه وی بیا موټر نه درېږي مې دروي کنه جمع موکړه بیا مازیګر کې بیا ودرېدو ما ورته بیا د څه کارونه کې چې د حدیث په استدلال نه پويږي بیا مو آیا خلکو باندې منځونه مخ خرابو نو دا اصل کې پويږي نه نو موږ وایو دا معارضه چې کوم په احکامو کې راغله ده دا حقیقی نه ده بلکې دا سوری ده ستاسو عقل او علم ناقص ته نو ذکر ور باندې نه پويږي دویم نمبر دا مولوی صاحب
چې بنا د معارضه په عدم علم بالناسخ والمنسوخ دی. چا سره چې د ناسخ او د منسوخ علم نه هغه ته معارضه ښکاري. یو حدیث ته هغه منسوخ دی مخکې عمل پېښوی او بل حدیث ته هغې دپاره ناسخ دی او ته دواړه راواخلې وګوره دا معارضه ده والکه خو ستا علم نشته په ناسخ او په منسوخ. دا یو ناسخ دی او بل منسوخ دی. ناسخ او منسوخ په احادیثو کې شته څنګه چې په قرآن کریم کې شته. یو لوی عالم تیر شوی ابن شاهین ورته وایي، هغه په کتاب لیکلی کتاب الناسخ والمنسوخ. ما سره شته یو جلد کې، نو بیا به درته پته لګېږي. نور علماء په بحثونه کړي. دیو جن موږ وایو چې د عمل بالحدیث لپاره شرایط یو دا د هر چا کار نه دی چې حدیث به وګوري او په عمل به کوي. نه، 5 شرایط مې درته ویلي. دریم نمبر دا مولوی صاحب تعارض سبب د ترک نه دی. کم شي کې تعارض نو پرېږدی به دا کم ځای کې راغلی والکه ډاکټر ته چې مریض لاړ شي، یو ډاکټر ته چې ورشي ورته وایي دا ستا چې کومه مریضي ده دا د دې وجه نه. بل ډاکټر ته چې لاړ شي هغه ته وایي ستا چې دا مریضي ده نو د دې وجه نه. بل اطباء په منځ کې تعارض راځي که نه راځي؟ ډاکټران خلکو پرېښودل نه. نو کله تعارض سبب د ترک دی. دا سیاسیون چې دي یو درته وایي ما ته ووټ راکه زه په حق یم، بل درته وایي ما ته ووټ راکه. د دوی په آراو کې اختلاف او تعارض شته که نه؟ چا پارټي پرېښوه. نو تعارض کله سبب د ترک دی؟ تعارض خو سبب د ترک نه دی. لہذا دا دلیلم غلط دی چې تعارض حل پکار دی، راجح او مرجوح پکې پکار دی، ناسخ او منسوخ پکې پکار دی، صحیح او ضعیف پکې معلومول پکار دی. تعارض به ختم شي که او کدا سے ظاهری تعارض په وجه باندې سړی احادیث پریدي نو بیا خو قرآن کریم کیم سوری تعارض تا. ثم لتسألن یومئذ سوال بکی. بل ذکر اللہ فرمائی فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. یو ذکر وی سوال بنکی گی، بل ذکر وی سوال بکی. یو ذکر راضی اللہ تعالی اول اسمان پیدا کرنے، بل ذکر آگلی اول ازمکہ. نو تعارض را کنه د دنیا تعارض سوری په قرآن کریم کې شته. نو تعارض په وجه باندې که یو سړی یو شی ترکی چې کم کې تعارض ده نو بیا قرآن کریم هم پرېږدی کنه. دا مولوی صاحب سلور شبهې شوې. 5م نمبر شبهه دا ده وی اکثر راویان چې دي اغوی دا حدیث و روایت کئی بالمعنی، خپل الفاظ پکی لگئی. نمانگ زکر دا موجودہ احادیث نمانی منگ ورطوائی گورا احادیث تا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم دی. یو تا قولی وائی، دویم تا فعلی وائی، دریم تا تقریری وائی. 100 قسم شو 3. یو تا فعلی وائی قولی، دویم تا فعلی وائی، دریم تا تقریری وائی. در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا 2 قسم روایات چې یو فعلی دی او بل تقریری دی. دی که خود لفظ تصورم نشه کولی. فعلی اغا روایات توئی چې رسول الله مبارک یو کار کړي او صحابي لیدلې نو پاغه کې د نبی له سلام لفظ مبارک کم ځای کې دی.
چې خو لفظ نشته. تقریری هغه حدیث توای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم موجود دی او کار شوی دی او حضور په چپواله کړي، نو پاغه کې د نبی له سلام لفظ تا نه. روایت باللفظ او بالمعنی صرف په یو قسم کې جوړیږي چې هغه ته قولی وایي. نو موږ ورته وایو دعوه د انکار مو د ټولو احادیثو نه ده او دلیل مخاص ته یوازې په قولی کې جوړیږي. تاسو خو فعلی او تقریریم نه منئ کنه. نو دعوه د انکار مدعا مو احادیثو نه ده او دلیل مو د خاص قسم ده، نو دعوه مو صحیح نه ده. راځي چې رازو قولی ته. یقینا قولی روایاتو کې دو خبرې جوړیږي. یو دا دی چې راوی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل لفظ ذکر کی، هغه ته روایت باللفظ وایي. دویم دا څه دی چې هغه لفظ د رسول الله مبارک نه بلکې د نبی له سلام د خلی مبارک نه چې کوم لفظ وته دی هغه د دنیر دی یا ورته یاد دی خدای متردد دی چې استاد براته کم لفظ ویلی خو معنا ورته یاد ده او د پخپل عالم د په محاورات د اهل عربیت د عربی محاوره ورته یاد فدی پیږي چې استاد راته کم لفظ ویلو دا غي معنا او د دې لفظ معنا یو ده. نو د احتیاط د پاره او د رفع د تردد د پاره دی روایت بالمعنی په احتیاط باندې بنا. یو راوی دے انتہائی تقوادار او پرهیزګار دی، هغه وایي چې نه ګناهګار نشم. ما ته د دې حدیث په متن کې استاد لفظ ویلې دی خو یقیني نشم ویلې چې کم یو لفظ دی. کله کله دا راوی داسې چلو کې لفظ د او پکې ذکر کی یا بیدا ویلې یا بیدا ویلې خو معنا د دواړو الفاظو یوي. کله پکې او ذکر نکی معنا ورته یاد د خلفظ تر نه یې ده. نو دا خوې چې دا خود رسول الله مبارک خبرې دي، نو معنا خو هغه چې کوم را نه یې ده معنا یې راته یاد ده. نو دا غ لفظ معنا او د دې لفظ معنا یو ده. نو د احتیاط ته پاره دې څه چل کای روایت بالمعنی دا انتہائی کم دی وجه زمنګ محدثین د روایت بالمعنی د راوی د پاره شروط وای چې د هر راوی روایت بالمعنی دوی نه قبلای. اگر راوی با روایت بالمعنی به قبلای چې امانتدار وی، عادل وی، تقوادار وی، پرهیزګار وی، دا هر سبانه برابر نه د بیا روایت بالمعنی قبول کني بیا نه قبل. دا مولوی صاحب 15 شبهات دا د منکرین او د حدیثو د دوی مډلې ښه دا شپانس خبرې زمونږ استاد سو برابر شي. ولسم نمبر خبره حکم د خبر واحد. د خبر واحد څه حکم ده؟ اصل کې مولوی صاحب خبر واحد درې قسمه ده ښا. اول نمبر دغه واحد چې د رسول الله مبارک حدیث نقل کړ دا عادلم ده او صادقم ده او متقیم ده او امانتدار ده. عادلم ده، حافظم برابر ده، ضبطم برابر ده، متقویم برابر ده، امانتدارم ده، خیانت نه. دا ول قسم د خبر واحد. دویم نمبر قسم دا هغه خبر واحد ده، دا هغه واحد چې هغه دروغجن ده
هغه فاسق دی، هغه خائن دی، دی واحد دی او حدیث نقل. دریم نمبر هغه خبر واحد دی چې د دې راوی مستور الحال دی، مولوی سے معلومات نکی چې د عادل ضابط متقی او امانتدار دی او کنه دی کاذب او فاسق او خیانتدار دی. مستور الحال دا درې قسم خبر واحد. هر چې اولنۍ نوع ده چې د دې راوی عادلم دی، ضابطم دی، متقیم دی او امانتدارم دی، په اتفاق د علماء د خبر مقبول دی، خو په فروعو کې نه په اصولو کې. خبر واحد باندې عقاید نه ثابتېږي، احکام پې ثابتېږي، نه په اصولو کې حجت نه دی، و اما په فروعو کې حجت. دا دویم نمبر نوع چې واحد کاذب دی، خیانتدار دی او فاسق دی، په اتفاق د علماء دا خبر واحد د دې راوی دا مردود دی، نه په اصول کې حجت دی او نه په فروع کې. دا دریم نمبر قسم چې مستور الحال دی، د خبر واحد واجب التوقف دی، دی باندې به عمل نکي، تحقیق بکې چې په اول قسم کې داخل لے که په دویم کې. بعد التحقیق که په اول قسم کې داخلو واجب العمل فی الفروع دی، او که بعد التحقیق په دویم قسم کې داخلو نو واجب الرد دی، بیا په عمل نکي. دیتا حکم د خبر واحد. اتلسم نمبر خبر زمونږ استاسو د مقدمه دلائل د حجیت د خبر واحد. معتزله چې دی هغه د خبر واحد د انکار کوي، ولې دا نه منو، او دغه منکرین د احادیث. ما تاسو ته وی مولوی صاحب معتزله ډیر چالاک دي ګوره، او ډیر چل ول کوي. نو انکار کوي دا اول قسم نه، چراوی عادل دے، ضابط دے و امانتدار. انکار دا اول قسم د خبر واحد نه دی، ځکه لانجه خو موږ سره پاغې کې ده، په دې نورو دوو کې خورا سره لانجه نشته کنه. د دریم قسم کې موږ توقف وایو، دویم قسم چې دی هغې باندې عمل نه کوو، نو پاتې اولنی قسم شکل. نو زمونږ سره بحث او نظام په اول قسم کې ده، او دلائل د دویم قسم وای. ذهن کې مخبره کېناست، نزاع په اوله نوع کې ده، او دلائل د کمې نوع دي، د دویمې نوع دي. نو چل کوي که نه کوي، والکه چې د کم شي کې نزاع دی د هغې دلایل وایي. نه موږ په اوله نوع باندې دلایل وایو. ښه، اول نمبر قرآن کریم چې تاسو راواخلئ، د موسی علیہ السلام قصه ده پکې. موسی علیہ السلام مولوی صاحب یو قبطی مړ کړ، قصه به درته یاد. الله فرمایي وجاء رجل من اقصى المدینه. د موسی علیہ السلام یو خیرخوا سړی و، او هغه رامنډه کړه. موسی علیہ السلام ته وی خلکو مشوره وکړه مړ کړي. اوس یو سړی خبر واحدو. قرآن کریم کې الله فرمایي موسی علیہ السلام په خبر واحد عملو کنا. الله فرمایي وی ک فخرج منها خائفا يترقب. موسی علیہ السلام پیغمبر دی او په خبر واحد باندې عمل کوي، نو که خبر واحد حجت نه وي نو بیا ولې په عمل کو. دویم نمبر دلیل الله تعالی فرمایي
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. که تاسو ته یو فاسق راغی په یو خبر نو فتبینو، بیا د دې وضاحت او تتبع او تلاش. تتبع او تلاش څه د پاره خو د دې د پاره که دا سړی صادق خبره به منی کنه او که کاذبی خبره به نه منی، نو خدا خبرو منلو د پاره تبین ده کنه. پته ولګېدله چې خبر الواحد باندې که علامات د صدق کار شو به منی. دریم نمبر، مولوی صاحب یو ځای کې د صحابه کرامو یو جماعت را جمع، حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی، انس رضی الله تعالی ډوډۍ کړې وه ورته انس سے، او شراب هغه وخت کې حلال او په دیګیو کې شراب پراته. دوی چې شراب راچول یو سړی راغی غاګې پې وکړه، خبردار شراب حرام شو. ابو طلحه صاحب او ملګري را پورته شو. انس رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ودا دیګي د شراب وګرځاو ماته، هغه پورته شو ماته کړ دیګي. هغه دا ونوي چې دا خو خبر الواحد ده او خبر الواحد خو حجت نه ده، نو زما مال ولې ضایع کوي؟ نو معلومیږي دا چې خبر واحد حجت. سلورم نمبر، مولوی صاحب کله چې تحویل د قبله راغی او د بیت المقدس نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک واړو کعبه مبارک ته، نو دا د ماسپخین وختو هلته اوس هم جمعه شته، مسجد قبلتین ورته وایي. د قبا خلق خبر نه وو، سبا د سارې مونځ کې هغوی بیت المقدس ته مخ کړه. په منځ د مونځ کې یو صحابي راغی، ورته اعلان یې وکړ چې خبردار مونځ اورېدلی دی، مخ رسول الله مبارک کعبه مبارک په دې مونځ کې هغوی واورېده او مخونه یې واړول کعبه مبارک. نو که خبر الواحد حجت نه وی نو اهل القبا صحابه کرامو ولې د دې یو سړي خبره منله؟ معلومیږي دا چې خبر واحد حجت دی. پنځم نمبر، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې حاکمانو ته به خطونه لیږل او د یو صحابي په لاس، نو دا خبر الواحد نو او حاکمانو د حضور خطونه منل. شپږم نمبر، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بچ کله یو کله فتح کړ، یو علاقه به فتح کړه مولوی سي، پاغه کې به ورته یو حاکم مقرر کړ چې ته خلکو ته دین خان. نو حاکم یو نو خو خبر الواحد وکړ. اوم نمبر، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بچ کله یو کله فتح کړ، نو بیا به هغه د تعلیم د پاره یو صحابي لیک چې دې ته تعلیم ورکا دین ورته وخایا. نو که خبر الواحد حجت نه وای نو بیا ولی ورته لیک. اتم نمبر، د زکات درا غونډولو د پاره با رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابي لیګو دی اطراف ہوتا او د خلکو نه به مالونه را غونډول د زکات. نو کاغوی ورتوی چې منګي نه درکو ته خبر الواحد. نهم نمبر، نهم کال د هجرت باندې چې کله حج فرض شو، رسول الله مبارک د حج امیر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقرر ک. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د حاجانو امیرو. دا امیر سمانا که خلکو ته مسائل پیدا کیږي نو ددنه به پوښتنه کوي، نو چې د قول حجت نه دی نو څنګه امیر مقرر ک. لسم نمبر، پوم دقه حج کې
اعلان د براءت د پار رسول الله مبارک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ الیګو چې تاغوی ته اعلان وکا چې د نن نفس با کعبه مبارکه نه طواف مشرک او لغړ سړی نه کوي. نو علی صاحب یو نو که خبر الواحد حجت نه وي رسول الله مبارک حضرت علی صاحب د اعلان د براءت د پاره ولې لیک زین کې مخبره کې نست دا سه بشمار دلایل احادیث ذخیره د دین ډکه ده. قران کریم د دین ډک ده چې د یو سړی خبره منل دا پکار دی چې علامه د صدق قربان ښکار شي. دا مولانا صاحب اتلس خبرې زمونږ استادو د مقدمه د علم الحديث کې پوره شو. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى نن ومقدمه د علم الحديث کی مولوی صاحب دا هر مقدمه یو لوی دریاب ده ها دا ټول کال کې نه ختمي. خو زه تاغه ضروري خبرې کوم چې بیا در ترستو سبقونو کې کار آسان وي چې بیا کتاب ګورئ د حدیثو چې سناسه مازغمو په خلاصيږي. نو د علم الحديث د مقدمه متعلق تاسو ته ما اتلس خبرې وکړې ښا نن نسم نمبر خبره دا احادیثو د کتابونو طبقات. احادیثو کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي دا سو طبقې دي. مولوی صاحب دا احادیثو د کتابونو طبقات چې دي نو دا درې دي ښا. اول نمبر صحاح. صحاح هغه احادیثو کتابونو ته وایي چې مصنف رحمه الله په ځان لازمه کړي چې په دې کې به صحیح روایات ذکر کوم. یعنی دا مصنف چې دې کتاب کې کوم حدیث ذکر کړي د په نسبانه دا صحیح وي. مخکې من الطویل په شروط د صحت کې اختلافي کړه خدا مصنف چې ذکر کړي د په نسبانه دا صحیح وي. لکه صحیح البخاری، صحیح مسلم، موطا د امام مالک رحمه الله، صحیح ابن حبان، صحیح ابي عوانه، دا ټول چې دي د تصحیح وای ښا چې مصنف په ځان باندې لازمه کی چې زبد خپل کتاب کې صحیح روایات ذکر کوم. صحیح دا ولنۍ طبقه ده. دویم نمبر طبقه هغه دا ده چې مرتبه د صحاح ته نه رسیږي لیکن داسې احادیث پکې ذکر کوي چې صحاح ته نږدې وي. ټول روایات صحاح نه خو صحاح ته سوي دا نږدې. دا دویمه طبقه ده لکه سنن ابي داود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن نسائی. دریم نمبر طبقه دا هغه ده چې پاغی کې صحیح او حسن او ضعیف درې واړه صحیح روایات هم پکې او حسن هم پکې او ضعیف هم پکې. لکه مسند ابي اعلى، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، مسند عبد ابن حمید، مسند ابي داود الطيالسي، کتابونه د امام بیهقی رحمه الله او د امام طحاوی رحمه الله او د امام طبرانی رحمه الله. دا درې طبقه.
سلورم نمبر طبقه دا اغا کتابون دا حدیثو دی چه پاغی که اقوال دا واعظان او دا ضعفاو او آثار دا صحاباو دا تابعینم پکی لکه الضعفاء لابن حبان، الکامل لابن عدی، او دارنگی کتابون دا خطیب بغدادی، او کتابون دا ابی نعیم اصفهانی، او کتابون دا ابن عساکر، او کتابون دا ابن نجار، او تصانیف دا علامہ دیلمی، دیکھ دا واعظانو اقوال مشتا، دا دعافاو مشتا، و دا صحاباو دا تابعین و آثار ہم پکشتا. پینزم نمبر طبقه دا احادیث و اغا کتابون دی چه پارسنو دا فقهاو او دا صوفیه کرامو چه کم احادیث مشهور دی نو اغین کتابون جوڑ کری. نو طول طبقات دا کتابون دا احادیث و پینزشو. صحاح یو دویم چه صحاح ہوتا نزدی بھی، دریم چه پاغے کے صحیح روایاتم بھی حسن او ضعیف بھی، سلورم اقوال دا واعظانو دا دعافاو آثار دا صحاباو دا تابعینو پکی. پینزم نمبر اگر روایاتو نجمعی کم چه مشہور دی پارسناو دا فقہاو او دا صوفیہ کیا. دا پینز طبقات دا کتابونو دا احادیثو دی. شلم نمبر خبرہ اقسام دا کتابونو دا احادیثو. نو دا کتابونو دا احادیثو اقسام دا دو قسم دی خواہ، یو پہ اعتبار دا متن سرا، دویم پہ اعتبار دا سند سرا. ہر چے پہ اعتبار دا متن سر دی اغا اتلس قسم پکی مشہور دی خواہ. اول نمبر جامع، تاسو با کتابون دا حدیث گورلتا جامع بین کری، جامع الترمیزی. نو جامع دا کم کتاب دا حدیث توائی؟ مولی سے دا اغا کتاب دا حدیث توائی چه پاغے کے اتم مضامین ذکر. اول نمبر عقائد، دویم نمبر سیرت، دریم تفسیر، سلورم احکام، پنزم رقاق، شپگم آداب، اوم فتن، اتم مناقب. کم کتاب کی چدا اتبابونو نو دغ کتاب تبیا جامع کتاب ہوئی. دویم نمبر مسانید، مسند فلان مسند فلان. مسانید کم کتابونو دا حدیث توائی اگے توئی چھ پاگے کے حدیث ذکر بھی پا ترتیب دا صحابہ. بیا دا صحابہ کرام ترتیب چدے یا موافق دا اسلام چھ دا مخ کی مسلمان دے بیا رست مسلمان، او یا لحاظ کڑی شرافت دا نصب تا. او دا احادیث تا دی صحابہ ذکر کڑی پا ترتیب دا حروف حجاب، اول الف و بیا با و بیا تا وغیرہ. دیتا مسانید. درم نمبر معاجم، معجم تبرانی، معجم فلان، المعجم الصغیر دا امام سیوطی. معاجم چاہتا ہوئی دا اغا دا حدیث اغا کتابونو تاوئی چپاغے کے احادیث ذکر ہوئی پا ترتیب دا شیوخ دا استازان، پا طریقی دا حروف حجاو بانے الف با و تا. او دے کی بیا ترتیب لحاظ ساتلی دسشی یو دا دو شیوننا، یا شرافت دا نسب یا تقدم دا وفات. سوک مخ کی وفات تے غاول ذکر کرنے
سوکر پسی دے بے ذکر کر. سلورم نمبر قسم الاجزاء جز چه ورتوائی دا دا حدیث اغا کتابونو توائی چه پا یو مسئلہ لکلے شوی لکا جزء القرآت دا امام بخاری رحمہ اللہ جزء رفع الیدین دا امام بخاری رحمہ اللہ اور جزء القرآت دا امام بیحقی رحمہ اللہ کله چې په یو مسله باندې کتاب لیکل شوی دا غي متعلق روایات را جمع کړي هغه ته جزء وایي. ها پنځم نمبر فرق کم کتابونه د احادیثو ته وایي چې په هغه کې احادیث جمعي د یو شخص احادیث پکې جمع شوی د صحابه کرامو لکه د ابو هريره سے جدا روایت راجمہ کیو کتاب تی جوڑ حذیفہ رضی اللہ تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی دا یو شخص واحد احادیث راجمہ کول دا غیر کتاب جوڑول غیر فرد ہوئے. پنځم نمبر الاربعین دا دا حدیث کم کتاب توائی چپاغی کے سلویخ احادیث را جمعی لکا اربعین دا امام نووی دیر خلق ور اربعین لکن. شپگم نمبر السنن سنن دا حدیث کم کتابونو توائی چپاغی کے احادیث جمعی پا ترتیب دا ابواب و دا فقہ بانے طہارت شو بیا صلاة شو زکاة شو حج وغیرہ. اتم نمبر مستدرک چاہتا ہوئے مستدرک آگے توائی چی یو حدیث ذکر دے او پشرط دا امام بخاری رحمہ اللہ او دا امام مسلم رحمہ اللہ برابر دے خواہوی پخپل کتاب کے نہ دے راوڑا دارستو عالم لگے دلے دے داغوی دا شروط موافق چکم روایات تی خداوی پا کتاب کی نشتا نو اگر روایات را جمع کری لکه دا کار امام حاکم سے کرنے مستدرک دا حاکم ورتوائی او دا کار ابو عوانہ کرنے اغیتا مستدرک و مستخرج دا ابی عوانہ وائی نور علماء کرنے. او دی مستدرک نو مستخرج هم دے سوک دا مستخرج یو بل تعریف هم کئی اغوی مستخرج اغیتا وی چی یو کتاب پا حدیثو کی نکلے شوے دے بل عالم پورتشی دا دغ کتاب احادیث راجمہ کی خو پا دغ سند نچی دی مخ کی مصنف لکلے پا نور سندونو بانی دا احادیث راجمہ کی احادیثو مغی سند ورطا بدل کی. دا مستخرج فیدہ دادا چه دا مخکنے کتاب چی لکلے شو پا حدیثو کی دیکی قوت پیدا کر چالکہ یو سند آگا دے چه مصنف ذکر کرنے او بل سند دادا نسو کوئی مستخرج دیتا ہوا. نهم نمبر غرائب دا حدیثو اغا کتابونو توائی چه پدی که دا یو شیخ تفردات را جمع کی چه بل چاگا ندی نقل کرے یو شیخ یو حدیث ذکر کرے بل چا ندے نو دا حدیث تا غریب ہوئی او دا کتاب کی چه طول دا را جمع کرو نو دی تبیا غرائب ہوئی. لسم نمبر طرق کمو کتابونو دا حدیثو توائی دا اغا کتابونو توائی مونی سے چه دا یو حدیث مختلف سندون راغلی دی تا حدیث یو ذکر کے خو مختلف سندون ورطا جمع کی نو تصنیف دی پا یو حدیث بھی خو مختلف سندون بانی لکا گورا علامہ توسی رحمہ اللہ او عالم تیرشان او اگر طرق لکلے دے یو حدیث تے دا قبض العلم پا مختلف سندون بانی راغلے نو مختلف سندون ورطا جمع کردی دی او متن یو دے او یاد غرنگی علامہ تبرانی رحمہ اللہ
پورا تصنیف کړه په دې حدیث من کذب علی متعمدا باندې فلیتبوأ مقعده من النار. د دې دا حدیث یو دی متن خو چې څومره سندونه دي ټول ورته ترجمه کړي او مستقل کتاب دې جوړ کړي. داسې کتابونو د احادیثو ته طرق وایي. 11 نمبر زوائد. دا د احادیثو هغه کتابونو ته وایي چې متن کې حدیث همغه دی او کم زیادت راغلی دی په بل سند کې، نو دی هغه زوائد ټول ذکر کوي ورسره. 12 مسلسلات، کم چې مسلسل سندونه دي او انقطاع پکې نشته هغه ذکر کوي. 14 اختلاف الحدیث. 14 شمائل، کم چې سیرت کی ذکر کی. 15 تخریجات، دا حدیث چه دے حدیث ذکر کی بیا وی دا حدیث فلانی کتاب کم دے، فلانی کتاب کم دے، فلانی کتاب کم دے، دی موضوع بانی خبر ہوگی. 14 الاحادیث القدسیہ، چاہے کہ صرف احادیث قدسیہ ذکر کی. 15 الناسخ والمنسوخ، ناسخ و منسوخ احادیث ذکر کی یقین باس. 13 المصاحف والقراءات، دا قراتونو متعلق چکم روایات تی نو مولی سے دا 13 قسمه دا کتابونا دا احادیثو دا پہ اعتبار دا متن سارا. 2 نمبر قسم دا کتابونو دا احادیثو آغا دے چاگا پہ اعتبار دا سند سارا اگے کے مشہور نمون دیار لستی خواه. یو تا الجرح و تعدیل لکه ابو حاتم الجرح و تعدیل لکن. دویم تا الانصاب وی لکه علامه سمعانی انصاب لے. دریم الطبقات لکه ابن سعد چه طبقات لے رواتو نباس کن. 4 نمبر المشیخات. 5 الثقات. 6 چه دے المشتبه. 7 الضعفاء. 8 روایت الاساغر عن الاکابر، دا ساغر روایت دا کابرون. 9 المسانید العوالی. 10 المفترق. 11 المتفق. 12 المؤتلف او 13 المختلف. دا سی مولی سے نمونه چه گوری دا دا کتابونو دا حدیثو دی خود پہ اعتبار دا رواتو، دا بیا دا رواتو نبحث کئی. دا شل خبر شوی خواه. 21 نمبر خبره اقسام دا احادیث. احادیث 100 قسم دی. مولوی صاحب اصل کے حدیث 2 قسم دی. یو تا متواتر وی، یو تا خبر واحد وی. متواترات او آحاد. حدیث متواتر علماوی اغیتا وی ما رواه عدد کثیر، چڑیر شماری داغی روایت کرنی. یستحیل العقل توافقهم علی الکذب، چه عقل محال گنی د دوی موافقت په دروغ. دومره خلک مولوی صاحب نقل کی چې عقل دا نه مني چې دا څه دي، دا دروغ دي. نو که دې درجه کې دومره خلکو یو حدیث نقل کړه دې ته متواتر وایي، او که دومره خلکو حدیث نو نقل کړی چې دا عقل محال گنی توافق د دوی په دروغو، نو دیتا خبر الواحد وائی. بیا متواتر 4 قسم دے. دا 50,000 روپو نکتہ در تویم خواه که اغسطن کے پیدا شی نو پا 50,000 روپی بیواری اغم ڈالر. متواتر 4 قسم دے. یو تا متواتر بالاسناد وائی،
داما چې درته کم تعریف کو ما رواه عدد کثیر یستحیل العقل توافقهم علی الکذب. دا تعریف د متواتر بالاسناد دی. دومره خلق د یو حدیث نقلو کی چې داغه توافق په دروغ باندې عقل محال غني، دې ته متواتر بالاسناد وایي. لکه دا حدیث من کذب علی متعمدا. علامه ابن صلاح رحمه الله وی من کذب علی متعمدا، دا حدیث د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه 2 صحابه نقل کړ. ایته متواتر بالاسناد وایي. یا احادیث د ختم النبوت د یو نیم سلو سندونو نه د یو نیم سلو راویانو نه زیات دا نقل کړ. یا احادیث چې کوم راغلي دي په نزول د عیسی علیه السلام کې، یا احادیث ته مسح علی الخفین، دا ټول متواتر دي خو بالاسناد. دا اول قسم د متواتر. دویم متواتر بالطبقات. متواتر بالطبقات دی توای ما يروي طبقة عن طبقة. یو طبقه روایت کوي د بل طبقینا بلا تعین اسناد، بغیر د تعین د سند نه. پورا یو جماعت چې د نقلو کی د بل جماعت دیتا متواتر بالطبقات وای. لکه د قرآن کریم تواتر تلاوتن لفظن او معنا. د قرآن کریم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی په تواتر سره. اوس یو سړی وي د تواتر سند ووایي، نو کوم دی سند؟ دې کې تعین د سند نشته. دې ته متواتر بالطبقات وایي. هر زمانه کې پورا خلق ویلي دي چې دا د الله تعالی کتاب، بیا بل زمانه، بیا بل زمانه، بیا بل زمانه. دې ته متواتر وایي. او مولوی صاحب دا متواتر بالطبقات د مرتبه لوړه ده د متواتر بالاسناد نه ګوره. دا فقها چې کوم شي ته متواتر وایي، نو د فقهاو مراد ترې متواتر بالطبقات ده. محدثین چې کوم شي ته متواتر وایي، محدثین چې کوم شي ته متواتر وایي، هغه متواتر نه مراد متواتر بالاسناد ده، د نیر نشي ګوره. او فقها چې کوم شي ته متواتر وایي، هغه نه مراد متواتر بالطبقات ده. هغه نه مراد څه ده؟ چې د نیر نشي ګوري. د اختلاف ته بګوري. ډېر خلک اعتراض کوي، وی فقها داسې احادیثو ته متواتر ویلي دي چې هغه متواتر نه دي. مونږ وایو والکه دا اغراضو کې فرق دی. د محدثینو نظر په سند دی. نو هغوی چې کومو احادیثو ته متواتر وایي، هغوی سند ته ګوري. مراد د متواتر نه متواتر بالاسناد دی. فقها چې کوم شي ته متواتر وایي، هغوی طبقاتو ته او عمل ته ګوري. مراد د فقهاو د متواتر نه متواتر بالطبقات دی. نو ډیر کله ته یو حدیث به متواتر عند المحدثین نه، خو متواتر به عند الفقهاء وي. متواتر به عند الفقهاء نه، خو متواتر به عند المحدثین وي. نو محدثین چې متواتر ذکر کی، مراد تی متواتر بالاسناد دی. او فقها چې متواتر ذکر کی، مراد تی څه دی؟ متواتر بالطبقات دی. دریم نمبر متواتر بالتعامل او بالتوارث. هغه دې ته وایي مولوي صاحب چې په هر قرن کې جماعت من المسلمین یو عمل
هغوی خپل کړی دی داسې عمل چې د هغې تعلق د شرائعو د عباداتو سره دی. پوهېږې که نه پوهېږې؟ په هره زمانه کې، په هر قرن کې مسلمانان مومنان داسې یو عمل خپل کړی چې د هغې تعلق د شرائعو د عباداتو سره پوره زمانه خلق. نو دې ته متواتر ځکه وایي چې د دې دومره خلکو جمع کېدل په خطا باندې دا مستبعد دی کل الاستبعاد. و یا لکه خو د ارزان قیمت خلق به غلطي و، پولی چرخی به غلطي، افغانستان به غلطي، ټول د دنیا مسلمانان کله غلطي دي شي. مثال لکه اذان اوس مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی په تواتر سره، خو دا تواتر عملی دی. یا خطبه د جمعې دا مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی په څه سره؟ په تواتر سره، خو بالتعامل. یا لکه تراویح مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی بالتعامل. صحابو نه دی خو ټول خلک تراویح کوي که نه کوي؟ ورځې کې کېږي. د دې دومره مسلمانانو اجتماع په خطا باندې مستبعده ده که نه ده؟ نو اذان، خطبه، تراویح دا ثابت دي په تواتر. خدا د تواتر دریمه طبقه ده، دې ته تواتر بالتعامل وایي. اوس مؤذن کی خبره کېناسي. اوس که څوک تراویح نه مني نو سړی شته هغې نه مني، د هغه ملګرو مخکې نه منلې. څوک کوي موږ تراویح منو خو شل نه منو، اته منو. بیا وروسته پکې محققین راغله، هغوی وایي نه موږ اتم نه منو، موږ دوه منو، کتاب کې لیکلي دي. بیا وروسته چې راغله نه موږ دوم نه منو. بس چې څوک روژه مبارکه کې د شپې نفل کوي دې ته تراویح دي. دا بل پکې راغی ده وایي زه د سره نه منم. یو ټکی هم د دې نه انکار دا ګوره کفر دی. د تواتر نه انکار کول کفر دی، ځکه دا مفید د علم یقیني دی. کم شی چې تواتر باندې ثابت شي، نو د تواتر څلور طبقات دي. دریمه طبقه تعامل. دا دومره ټول دنیا مسلمانان چې یو عمل خپل که او د عمل تعلق د اسلام او د دین سره و، نو کېدی شي چې ټول خطا شوي. نو د دې ټولو مسلمانانو خطا مستبعده ده بكل الاستبعاد. دا متواتر عملا دی توایي. متواتر. نو زه ځکه خلکو ته وایم چې په افغانستان کې حنفیت دا مولوي صاحب دا متواتر دی عملا. مسله زده کوي. افغانستان آزاد شوی دی په زمانه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. دا دلته چې صحابه کرام راغلي دي او شهیدان شوي. بیا د دې چې کوم اطراف دي دا آزاد شوي دي په زمانه د عثمان رضی الله تعالی عنہ. د دې نه وروسته چې دلته کوم اسلام راغلی دی دا هم دې صحابه کرامو راوړی. او وروسته درته وایم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نیکه زوتی چې ورته وایي. تاسو چې د شمالي ته لاړ شئ دلته کلکان ورته وایي. د دې په دې غرونو کې یو دره د امام دره ورته وایي. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کلی دی. د امام صاحب نوم نعمان دی، د پلار نوم ثابت دی، د نیکه نوم زوتی دی. وروسته یې درته تاریخ وایم. دغه زوتی د عربو نه چې کوم صحابه کرام راغلو، بني تیم
ابن ثعلبه دوی دا زوتی قیدی ونیو بیزان سره بوت عراق تا الته آزاد کو مسلمان شو بیا ورته الله تعالی چې ده یو خپل بچی ورک ثابت او ثابت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته راوړ او هغه ورته دعا وکړه خدای د په اولاد کې ښه عالم پیدا کړي نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پیدا شو نو دا موږ او تاسو سره چې کوم اسلام دی په افغانستان کې دا دغه صحابه کرامو نه موږ او تاسو ته پاتې یو تاریخ نه دی لیکلی مولوی سے چې افغانان د اسلام نه بعد مرتد شوی دي العیاذ بالله او بیا وروسته مسلمانان شوی دي دا یو تاریخ هم نه دی لیکلی زمونږ د استادو نیکونه چې د کمې زمانې نه مسلمانان شوي او مکه سلسله مسلسل را روان نو زمونږ د اسلام او عقیده متواتر ده عملا متواتر ده څه شی او د دین وروسته چې کله مسالک او مذهبونه راغله نو افغانستان ټول احناف دي نو حنفیت مو متواتر دی عملا اوس که یو سړی راځي او زمونږ په دې تواتر کې کار لري کار لرلو څه کار دی وي ستا نیکه خطا وایي که نه ستا پلار خطا ستا د نیکه پلار خطا مونږ ورته وایو تا لکه چې سبق نه دی ویلی زمونږ دا عقیده او مسلک مو متواتر دی عملا هر قرن کې افغانانو هم دغه عقیده چلولې ده د دې دومره خلکو اجتماع په خطا باندې مستبعده ده نو ته څنګه زمونږ دې ټول نسب ته خطا وای ذهن کې مو خبره کینی نو زمونږ استاسو باید ساده خلک او خپل عقیده او مسلک پرېښو او لاړو نورو ډلو ته ویلې اوس راته حق ښکاره شو وهلکه ته خو اجماع ټوله خرابوې ته خو ټول تواتر ختموې سبب اذان هم نه منې خطبه به هم نه منې تعداد د رکعتونو به هم نه منې ته چې د تواتر نه منکرې سبب قرآن کریم هم نه منې د دې سند وښایه تواتر اقسام چې نه منې نو بیا به قرآن کریم څنګه ثابت ہے غرض دا دی مولوی صاحب زمونږ او ستاسو عقیده او زمونږ او ستاسو مسلک دا ثابت دی د رسول الله مبارک د صحابهو نه په تواتر عملي سره دا قصه د لرې نه د مخکې نه همدقسې را روان هر قرن کې او حنفیت مو ثابت دی په تواتر عملي سره اوس که یو سړی راپورته کېږي او زمونږ او ستاسو نسب خرابوي او راته وایي فلانې غلط دی په غلطه دی د تواتر نه خو انکار کفر دی ذهن کې مو خبره کېناست دا درېیمه طبقه د تواتر ده ښه دې ته تواتر بالتعامل وایي ما ته یو سړي ډوډۍ کړې وه ښه ابلکان او هغه ډېر ښه میان هم پخوي نو بیا چې ډوډۍ وکړي بیا ما ته یو غیر مقلد هم راوړي نو غیر مقلد راته راوست ما ته وی مې مخرو د سره به بحث مو کې مې سید ناغه چې ډوډۍ مخړه نو ما ته وی مسلک او مذهب ته څه ضرورت دی تا ځان ته احناف وایي محمدي ولې ځان ته نه وایي چې حنفي وي ما ورته وی دا سبق خو مونږ ته پلار ښودلی که افغانستان کې بچه د چا بچی پیدا شو که تاسو ته یادېږي پلار به بچي ته څلور خبرې ښودې بچیه د چا بندی هغه به ورته د الله بندی د چا په امت وی د محمد صلی الله علیه وسلم وی د هغه د پلار څه نوم وی عبدالله وی د نیکۍ څه نوم وی عبدالمطلب د نیکه د پلار څه نوم وی هاشم یادېږي درته خلک بیکاره شو دا سبقونه یې پرېښودل ګوره
دریم نمبر به ورته وی د چا په ملت وی د ابراهیم علیه السلام. څلورم به ورته وی د چا په مذهب هغه به ورته وی امام اعظم ابو حنیفه رحمه. امام اعظم څه نوم و؟ وی نعمان. او د پلار یې څه نوم و؟ وی ثابت. وی هغه د چا په مذهب و؟ وی هغه په خپل مذهب. وی د هغه مذهب څه و؟ وی قرآن او حدیث. دا څلور خبرې به هر پلار خپل بچي ته ښودي. ما ورته وی دا مونږ ته پلار ښودلي دي دا څلور سبقونه، نو موږ ځکه احناف یو، اوس د پلار ومنو که نه؟ وی نه، د پلار به نه منې. ما صحیح ده. څوک چې د پلار او د نیکه نه مني او د خلکو نه مني نو آخرت یې خرابېږي. که دا کار د دنیا سره او که دنیا یې خرابېږي. دا دنیا چې جوړه ده په دې وجه چې د پلار مني که نه، د پلار او د نیکه مني. چې وی نه منله دنیا یې خرابه ده. وی څنګه؟ مې دا څه شی دی؟ وی دا ګیلاس. مې دې باندې دلیل ووایه چې دې ته ګیلاس وایي. دا شیشه کې چې پروت دی شیشې والا او دې کې اوبه دي، دې د ګیلاس نوم چا ایښی؟ خو دا مونږ ته پلار ویلي دي که نه، او دا مونږ ته نیکه ویلي دي. د دې دا نوم سلسله وار را روان دی. اوس که مولوي صاحب یو سړی د امریکې نه راشي چې زه بېګا سپوږمۍ ته ختلی وم او راکوز شوم، او زه انجینر وم او ډېر ماهر یم او فلسفي یم، ستا پلار خو دهقان و، دا نوم یې درته غلط ښودلی دی. د دې ګیلاس نوم نه دی، د دې نوم دی لاری. او دې کې چې کوم شی پروت دی دا اوبه ورته نه وایي، د دې نوم دی خټې. ما صحیح تحقیق کړی. او ته ځان سره فکر وکړي چې خبره خو د صحیح ده، دی خو انجینر دی، ډاکټر دی، دکتور دی، ماسټر دی، او دی یقینا بېګا شپې سپوږمۍ کې کړې ده. او زما پلار خو غریب دهقان و، خو نه پوهېده یاره دې نوم کې به غلطي. بس د دې پلار نه منم او د ده منم. او تا د پلار خبره پرېښوه او د دې سړي دې ومنله او بازار ته لاړې او ګرمي ده او تږی شوې. اوس خلکو ته وی چې یو لاری خټې مې په کار دي او تږی یم. نو په ایمان وی خلک به درو نه نیسي چې سړي مزغو کې په خټو څه کې بیا یو لاری دی وی چې کومه یې که نو خلک به درو نیسي که نه، او خلک به د انسانیت نه وباسي، لیونو کې به د شمار کړي. ولې د دنیا خرابه شوه؟ ولې د لیونتوب خراب شو؟ ځکه چې د انجینر صاحب دې ومنل او د پلار او د مور دې ونه منل. کوم شی چې په تواتر ثابتو، په تعامل ثابتو، هغې نه د انکار وکړه د دې جبلي په وجه باندې او د غره نه راکوز شوه. ما ورته وی مولانا صاحب د دې سړي دا دنیا خرابه شو، دی غریب اوس ګرځي روغه جوړ دی. خو د پلار او د نیکه خبرې پرېښوې او ستا د انجینر یې ومنلې. اوس ګیلاس ته لاری وایي او اوبو ته خټې وایي او چغې وایي چې برای خدا د تندې نه مړ شومه، یو لاری خټې راکړئ. زه ورته هغه نوم نه علم چې زما پلار او مور ورته یاد کړی. نو دا د انسانیت نه ووته، عامو خلکو عقلاو نه لیونو کې شمار شو. او دا کیدی شي چې ډېر زر مړ شي د تندې نه، څوک خټې نه ورکوي که دغه رنګې که یو دا زمونږ او ستاسو دین هم په دې تعامل راغلی. ما په خبره پوهېږي که دا دین زمونږ مونږ خپل نه یې جوړ کړی، دین خو د پورته نه راغلی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خپل به نه جوړی، خدای موږ ته صراط مستقیم وښایه. دا کومه یوه ده؟ صراط الذین انعمت علیهم. خپل به نه جوړی، د نورو خلکو لار به ګورې، هغې باندې به عمل کوې. اگر که ته انجینر یې، که ته ماسټر یې، ته د ځان نه هېڅ شی نشې کولی. ما وی مولانا صاحب دغه سړي د پلار او د نیکه ونه منله
او د تواتر نه انکار وکړه کم حال شي. دغه رنګې که موږ دا کار وکړو د پلار او د نیکه دا سبق پرېږدو او ستا شیخ صاحب ومنو نو دغه حال به مو په دین کې وي. خو خلک د بدن عاشق دي. خلک څه دي؟ د بدن عاشقان دي. دا ستا کار د دنیا سره نه کوي. ویلې نه زه دا نه منم. ویلې بیا به تږی ګرځم بیا به څه کوم؟ نو د بدن پروا ساتي. ټوله زندگی د بدن په خدمت کې تیروي. ستا نه مني که څومره ورته ووایي. خو د دین کې بې باکي کوي. د دین پروا نه ساتي. ته خو لا لوی شیخ یې خو که ستا نه وړوکی سړی هم راشي او خلکو ته ووایي چې د پلار او د نیکه پرېږده او زما ومنه زه شیخ الحدیث یم زه عالم یم نو یقین وکړئ د هغوی مني. ولې بې باکه دي. د دین اهمیت یې زړه کې نه دی پروت. والکه د یو ګیلاس اوبو د خاطره ته د ده دا انجینري نه منې، د ده دا هوښیارتیا نه منې، د ده ماسټري نه منې. ته یو ګیلاس اوبه مې خرابېږي. دا دومره لوی دین چې څومره شهدا صحابه کرام انبیا پیغمبران تیر شوي دي دا د دې سړي د خاطره منې. نو موږ مجبوره یو. ها موږ الحمدلله دین ته هغه اهمیت ورکوو چې دنیا ته نه ورکوو. نو ځکه موږ احناف یو که نه. ستا خبره زه نه منم. که هر څومره لوی شیخ الحدیث او هر څومره لوی تحقیق درته یادي نه، زما د عقیده او عمل په تواتر ثابت دی. اوس مو ذهن کې خبره کېناستې. کلم چې چا لار پرېښوه بیا ښه ورځ نشي پیدا کولی. ګوره دغې زموږ د جومات نه چې وځئ دلته غټ سړک دی او دا تلی د چاره عبدالحق. دا ټول خلک په دې سړک 40 متره باندې روان دي. صحیح ده؟ او یو سړی درته د دې پټي نه راوځي درته ووایي چې دا ټول خلک په غلطه دي. دا لاره چاره عبدالحق ته نه ده تللی. او زه ماسټر یم او زه انجینر یم او ما دا ډیګري کړې ده او دا مې کړې دا مې کړې. د دې خلکو مه منه. ځکه چې دا هر یو موټروان زه درومه نو اکثر یې مکتب هم نه یې ویلی. دا ټول جاهلان دي. دا څومره موټروانان چې په دې سړک روان دي دا خو ټول جاهلان دي. چا سبق نه دی ویلی، ماسټري نه ده کړې، ډاکټري نه ده کړې. ته د دوی مه منه او دا موټر د دوی په دې لاره مه روانوه. دا ټول قمقل دی او پوهېږي نه. ته زما ومنه. او تا د دې دومره خلکو ونه منله او دا غټ سړک دې پرېښو او یقینا دا خلک خو ماسټران او دکتوران نه وو او د دې ډاکټر او د ماسټر دې ومنل او ګاڼه دې په دې پوله ورخطا کړ. وبه رسېږي چارې عبدالحق ته. کله رسېږي؟ زمونږ او تاسو دا زمونږ او ستاسو ملګري خپل عقل نه کار نه اخلي. ولې د نوي سړي خبره منې؟ کوم شی چې ثابت دی په تواتر د هغې اتباع وکړه. د دې دومره خلکو اجتماع په خطا دا مستبعده ده. دا نشي کېدلی چې دا دومره قرن دې غلط شي. داسې کله کېدی شي؟ دا ډلې که فکر مو کړی اوس راووتي. د دې نه مخکې ټول افغانستان چې احناف دا ټول په غلطو. دا کېدی شي دا ټوله دنیا مسلمانان دې په غلط شي؟ هېڅکله نه. نو دې ته تواتر څه وایي؟ بالتعامل وایي. درنه هېر نشي. ګوره کم عمل چې د مسلمانانو پوره جماعت خپل کړی او د دې عمل تعلق د شرائع او د عباداتو سره دا عمل ثابت دی په تواتر عملي سره. دا مولوي صاحب درېیمه طبقه شو. څلورم نمبر طبقه دا قسم دې ته متواتر بالقدر المشترک وایي. متواتر بالقدر المشترک دې ته وایي. ها ډېر امور راجمع دي، ډېر امور نقل شوي دي، خو د دې ټول ډېرو امورو په منځ کې یو قدر مشترک پروت دی. منځ کې داسې یو شی پروت دی چې شامل دی ټولو امورو ته. دا هر یو امر جدا جدا
دا په خبر واحد ثابت دی، دا په خبر واحد ثابت دی. خود دې ټولو امور په میز کې چې کوم شی پروت دی دا په هر یو ثابت دی. دې ته متواتر بالقدر المشترک وایي، لکه معجزات د انبیاء، معجزات د انبیاء د رسول الله مبارک هر معجزه په خبر واحد ثابته ده. دا معجزه، دا معجزه، دا معجزه، دا معجزه. لیکن دې ټولو کې یو شی پروت دی چې معجزه ده. ګوره نه ده، دې ټولو کې څه شی پروت دی؟ یو قدر مشترک شته چې معجزه ده. نو دغه معجزه چې په دې ټولو احادو کې پرته ده دې ته متواتر بالقدر المشترک. یا دغه رنګې وجود د حاتم طایی، حاتم طایی اوس اخی تیر شوی سړی وي، حاتم طایی شته. اوس هر یو کس چې دا خبر ثابتې دا احاد دي، لیکن دا ټول چې راجمع کې نو د حاتم طایی دا جود او سخا دا قدر مشترک دی په دې ټولو سندونو کې، دا متواتر دی بالقدر المشترک. یا شجاعت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی سے بہادر، اس ہر واقعے دا بہادری متواتر نه ثابته، لیکن دا ټول واقعات چې را جمع کې نو د دې په میز کې یو شی پروت دی چې په هر سند سره تعلق دی، هغې ته شجاعت علی وایي رضی الله تعالی. نو دې ته کوم متواتر وایي؟ متواتر بالقدر المشترک، د نیر نشي. اوس مولوی صاحب دا څلور قسمه د متواتر دي، د دې حکم سره دا درې قسمه اولنی: متواتر بالاسناد، متواتر بالطبقات، متواتر بالتعامل والتوارث. په اتفاق د علماء د دې کوم شی چې په دې دریو متواترو ثابت شي د دې منکر کافر دی. د دې منکر څه دی؟ دا کافر دی، ځکه دې ته ضروریات د دین وایي. څوک چې ضروریاتو د دین نه انکار وکړي او مسلمان نه پاتې کېږي. دا څلورم نمبر قسم متواتر بالقدر المشترک، دا بیا دو قسمه دی. کدا من قبیل البدیهیاتو، نو د دې حکم هم په شان دغه دریو دی. او کدا من قبیل النظریاتو، نو بیا د دې منکر کافر نه دی، د دې منکر بیا کافر نه دی. دا خو د متواتر خبره مې درته خبر واحد، خبر واحد تعریف مې درته وکړه چې دومره عدد او دومره شمارې دومره راویان دا نقل کی چې د هغې توافق په کذب و محال نه، یعنې حد د تواتر ته نه رسېدلی. نو خبر واحد بیا درې قسمه دی. ښه، یو ته مشهور وایي، دویم ته عزیز وایي، او دریم ته غریب وایي. حدیث مشهور دی ته وایي ها چې د هغې دپاره طرق وي خو محصوره، زیات د دوو نه. سندونه چې دي محصور دي، متواتر خو غیر محصور، دا محصور دي، معدود دي، خو اکثر من اثنین، د دوو نه زیات دي په هر طبقه کې، خو لیکن حد د تواتر ته نه رسېدلی. دې ته حدیث مشهور وایي، او فقها دې ته حدیث مستفیض وایي، د نیر نشي. بعض علما وایي حدیث مستفیض دې ته وایي چې دواړه طرفونه د سند او وسط برابري. خدای بیا دویم تعریف. مثال د حدیث مشهور لکه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، دا حدیث مشهور دی. دویم نمبر حدیث عزیز. حدیث عزیز چاته وایي؟ هغې ته وایي چې دوه نفر نقل کوي، روایت کوي د دوه، په هره طبقه کې چې کم از کم دوه راویان، نو دې ته حدیث عزیز وایي. لکه رسول الله مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده
من والده وولده والناس اجمعين. دا حدیث عزیز دے، ہر طبقہ کے دو راویانو دا دی نقل کر. درم نمبر غریب کم حدیث تاوائیں اگه تاوئی چه پا دی سند کی یو شیخ راش چه اگه شیخ پا دی روایت بانی تفرد کری بل ملگره ورسره نہیں پا پورا سند کی چه یو شیخ امرا گئے او پا دی روایت کی تفرد کرو پچا زان لو ملگره ورسره نو دی حدیث تا غریب وائی. لکه دا حدیث تا بخاری انما الاعمال بالنیات، دا صرف دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نقل. نو کدا تفرد صحابیو یا دا تابعی دی تفرد کامل وی، او کدا تفرد دا لاندی خلقو دی تفرد نسبی بیا وائی. فرد نسبی مثال چه دے لکه بخاری شریف کے بدر تراش حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمی تا داخل شو وعلا رأسی المغفر پسر بانے مغفر و خلیوہ. نو دا حدیث دیتا فرد نسبی وائی. دا مالک روایت کرے دا زہرینا او بل چانا دیکھ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد